عمران خان اسټابلیشمنت سره او نورو سیاسو پارټو سره مذاکرات ته تیار شو. عمران خان ډیل ته تیار شو. جی دا خبره پرونه داسې په الکترونیک میډیا باندې لفافه صحافیان ډیر زور او شور سره شروع کړي دا پرونه داسې هم دا یو خبره ډیره زیاته چلی چې عمران خان اخر مذاکراتو ته تیار شو. عمران خان اخر ډیل ته تیار شو. د خبره کې څومره حقیقت ته مکمل تفصیل په دې خبره په دې باندې مکمل تفصیلا خبره کو. واغې نه مخکې د پی ټی آی حواله سره پی ټی آی پارټي حواله سره اهم اپډیټس راغلي دي چې د پی ټی آی څومره هم سپورټران دغه اکثر دا تاسو کوي چې پی ټی آی نه کم کسان تختیدلی دي چې کله په پی ټی آی باندې بورا وخت او خلکو ته پریس کانفرنس کول او پارټي به پرېخه عمران خان پسې به بد وي پارټي پسې به بد وي دا غي حواله سره چې دغه خلک پی ټی آی ته واپس راځي او کنه او آیا عمران خان دغه خلکو کې به کم خلک واپس په پی ټی آی کې خلی نو دې حواله سره هم اهم اپډیټس راغلي دي هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. واغې نه مخکې د عمران خان چې کم د مذاکرات او ډیل ولا خبره ده په دې باندې تفصیلا خبره کو. پرونه داسې لفافه صحافیانو یو غوبل جوړ کړی دی چې عمران خان مذاکرات ته تیار شو. عمران خان ډیل ته تیار شو. عمران خان ډیل وکړو چونکه عمران خان هیڅ قسم ډیل نه دی کړی ځکه خان پرون هم یو بیان جاری کړی و. پرون یا ابروز د عمران خان د جیل نه یو بیان جاری شو چې هغه کې عمران خان ویلو چې ما په جیل کې 9 میاشتې تیرې کړې او که 9 کالونه هم په جیل کې مال تیرول وي نو زه 9 کالو ته هم جیل کې تیار یم کېد کې ته تیار یم 9 کالو د پاره هم او هرگز هغه خلکو سره ډیل نه کوم کوم خلکو چې زما کوم د غلامۍ زنجیرونو کې گیر کړي دي. دا تقریبا 2 ورځې مخکې دا بیان د عمران خان جاری شوی دی. نو څنګه لفافه صحافیان را پاسېدلي چې عمران خان ډیل تیار شو عمران خان مذاکرات تیار شو او عمران خان چې مذاکرات او ډیل ته اوس تیاریږي نو دا 9 کال دا 9 میاشتې ولې په جیل کې تیرول مخکې به تیار شو. دا هم د سوچ خبره ده. اوس د عمران خان مذاکرات او اصل خبره چې کوم ده دا شبلی فراز د حواله سره ویلي شبلی فراز دا خبر راوښ کړه. شبلی فراز ویلي دي ک چېرې څوک مذاکرات کول غواړي نو دا غي د پرامون باقاعده پیرامیټر جوړو د مذاکرات خپل قانون او قاعده ده یعنی دا څه خو نشي کېده چې یو کس سره ظلم زیاته وشي او بیا غبل کس ولوي چې ظلم زیاته هم تاسو سره شوی دي او راځه ما سره په یو ټیبل کې نو ما سره مذاکرات وکا نه چې مذاکرات پکېږي په ټیبل باندې بکینی خو چې کم سړی ظلم او زیاته کړي نو هغه په پیله د ظلم او د زیاتی حساب ورکړي چې دا ظلم او زیاته ما کړي د دې بده تعالی حساب در کوم غي نه پس په بیا مذاکرات کیږي. نو دې د پاره چې کوم دی شبلی فراز ویلي دي چې پیرامیټر به جوړیږي د پاکستان آئین او قانون مطابق په دغه مذاکرات کچري کیږي نو دغه رنګ بکیږي. ها عرفان صدیقی چې کوم دی ویلي دي چې عمران خان مولانا او محمود خان اچکزئی سره تیار شو نو موږ سره ولې نه تیاریږي موږ سره ولې مذاکرات نه کوي چې مولانا او محمود خان اچکزئی سره هغه مذاکرات کول نو موږ سره د موکي کنه نو په دې ولا شبلی فراز ویلي دي چې ته د کمې پارټای په بیس باندې دا خبره کې موږ سره هم مذاکرات مطلب هغه دا خبره کوله چې ته په کوم شبلی فراز ولې ویل چې ته په کم حیثیت دا خبره کوي ته د کمې پارټۍ تعلق مطلب د کمې پارټۍ په وجه باندې ته دا خبره میدان ته راوړي او تم غواړي چې مذاکرات ته وشي مذاکرات که تاسو سره کېږي نو په څه طریقه دی وشي ته طریقه سره پیرامیټر خو مخې لکې ده کنه چې په دې پیرامیټر باندې د عمران خان موږ سره مذاکرات وکړي. او بل شبلی فراز د عمران خان حواله سره ویلي دي چې کپتان خپل اصول نه د شاله شوی او نه شاده کیږي هغه هیڅ قسم سمجوتا نه کوي هیڅ قسم کمپرومایز ته نه د تیار که مذاکرات وشو نو هغه مذاکرات په هم د قانون او د آئین مطابق کیږي د قانون او د آئین کې د نه به هغه مذاکرات کیږي. نو دا د مذاکراتو حواله سره اپډیټ شو. اوس عمران خان پارټای ته کم خلک واپس راځي دی حواله سره چې کم اپډیټس دي پارټای نه تختیدلي خلک چې کم کسانو باندې نو مې نه پس چې کم کسانو باندې پریشر راو نو یو پریس کانفرنس لکه ناستل عمران خان پسې بد پارټای پسې بد او پریس کانفرنس به کو پی ټی آی پارټي به پرې خجی عمران خان دی حواله سره ویلي چې هغه خلک خو زه بیخي پارټای کې نه پرېدم چې کوم خلکو پارټي بدنامه کړي دا زه بدنام کړم خو چون کې هغه خلک پارټای ته راتلې شي واپس چې کوم خلکو ظلم برداشت کړي دي کوم خلکو زیاته برداشت کړي دي هغه هیڅ قسم پریس کانفرنس نه دی کړي خپ چپ باندې پارټي پرې خدا مطلب نه پارټای پسې بد ویلي نه ما پسې بد ویلي او خپ چپ باندې پارټي پرې خدا نو هغه خلک واپس پارټای ته راځي نو غي د پاره ویلکم چې هغه کې فواد چودري دی عثمان ډار دی صداقت عباس لري داسې څه کسان دي چې هغه ډیر زیات تکالیف برداشت کړي دي خو هغه پارټای پسې بد رد نه دی ویلي او پارټي نه د پرېخي نو دغه خلک واپس راځي هم نو دا عمران خان ځان سره پارټای کې واپس اخلي خو چې کوم خلکو مطلب پریس کانفرنس کړي دي عمران خان پسې بد رد ویلي دي نو دغه هیڅ قسم زه د عمران خان په پارټای کې اوس نه جوړیږي چون کې دغه خلک غواړي ټول چې کوم خلکو پی ټی آی پرېخي دا ای غواړي چې موږ پی ټی آی ته لاړ شو خو عمران خان نه پرېږدي. دا اپډیټس په دې ویډیو کې ډیر زیاته مننه. والسلام.